आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बा 2027 پورې د پاکستان آرمی چیف وی په مری کې یو ډیر اهم ملاقات شوه دی. په مری کې چې کوم میټینګ شوه دی پاره کې د اسټابلیشمنت او د مسلم لیگ نون د حکومت اهم کسان ناستو چې پاره کې د ملک د تقدیر ډیر اهم فیصله شوې دي، د ملک د ترقۍ د پر ډیر اهم فیصله شوې دي چې دغه ملاقات نه پس بیا رانا سنولانا صحافیانو تاسو نه کړی دي چې رانا سنولانا دغه ملاقات حواله سره کومې خبرې کړې دي. نو هغه نه لګی داسې چې آرمی چیف جنرل آسم منیر با 2027 پورې د آرمی د پاکستان آرمی چیف وی او هغه نه پس کې دیسی ایکسټنشن ورته هم ملو شي. جی اوس رانا سنولا صحافیانو ته خبرې کړې دي، هغه هم په دې ویډیو کې خبرې کو. بل عمران خان میډیکل یو ریپورت راغلی دی چې هغه کې د عمران خان حواله سره د بیماری انکشافات شوي دي چې عمران خان ته دا بیماری نو د هغه حواله سره د عمران خان خور علیما خان یو بیان جاری کړی چې دا میډیکل ریپورت چې کوم دی فیک ریپورت دی، عمران خان ټیک ټاک دی. هغه هم خبره کو. بل په خواجه آصف باندې خپل حکومت خواجه آصف په خپل حکومت تنقید کړی و، د پنجاب چې کوم بیوروکراسي د پاغه باندې تنقید کړی و چې هغه هم یو ډیر قرار جواب ملو شوی دی. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. آرمی چیف ته 2027 پورې ایکسټنشن ملاوېدو ولده ځکه په مری کې یو ډیر اهم میټینګ شوی دی چې په هغه کې د اسټابلیشمنت او د حکومت ډیر اهم کسانو ملاقات شوی دی او ډیر اهم خبرې پکې شوې دي. دغه میټینګ نه پس رانا سنولا نه صحافیانو ته پوښتنه کړې دي. رانا سنولا ویلي چې په مری کې د غټو خلکو یو ملاقات شوی دی، یو میټینګ شوی دی. نو دغه میټینګ نه دا خبره کلیر شوې ده چې دا کم موجوده سیټ اپ ته دا مزید 15 یا 10 کالو پورې مزید هم چلی، ځکه چې دې ملاقات کې دا فیصله هم شوې دي. بل تر پوسټ بیا د آرمی چیف حواله سره وشو نو چې داغه لکه چې داغه مدت ملازمت په کله ختميږي، اب کله د آرمی چیف د دې عہده نه ریټایرډ کیږي. نو رانا سنولا ویلي چې فیلډ مارشل جنرال آسم منیر با نومبر 2027 پورې آرمی چیف وي، د ایکسټنشن ورته ملو نشو بیا به ریټایرډ کیږي. خو آرمی چیف چې کوم دی فیلډ مارشل عہده هم په خپل غټلې ده او ورته ملو شوی نه بلکې په خپل غټلې ده او هغه نه زیات د ایکسټنشن قابل څوک نشته. آرمی چیف د لپاره د عمر حد هم ختم دی، مطلب دلته صفا ویلي دي چې آرمی چیف نه د ایکسټنشن قابل بل څوک نشته، مطلب د ایکسټنشن قابل دی. نو کې دې شي 2027 نه پس ورته بیا ایکسټنشن هم ملو شي او داغه د عمر حد هم ختم دی. جی خپل خواجه آصف په خپل حکومت باندې تنقید کړي و ځکه پنجاب کې مریم نواز په هر ځای کې خپل تصویرونه لګول دي، هر ځای کې د مریم نواز تصویر دی، ایون په جمعهتونو باندې مریم نواز په پنجاب کې خپل تصویران لګول دي. نو په هغه باندې خواجه آصف تنقید کړي چې مریم نواز ولې هر ځای خپل تصویران لګي، ولې دا هر ځای تاسو له یاشي جاپان ته دوري ته تلی و نو جاپان په دفترو کې خپل پن افلکس لګول خپل غړ تصویرانه په لګول. جی خپل طرف ته خواجه آصف چې کوم دی په بیوروکراسي باندې هم تنقید کړي و، نو هغه تنقید جواب والله حنیف عباسی خواجه آصف ته ورکړی دی. کچره وای ته ځان وایرل کول غواړو نو تنقیدونه مکو، د وایرل کولو نور هم ډېرې زیاتې طریقې دي. خپل د عمران خان یو میډیکل ریپورت مخې ته راغلی دی چې د هغې حوالې سره علیما خان ویلي چې دا غلط میډیکل ریپورت دی او ټول یوټیوبرز انفلوئنسرز او سوشل میډیا ټیم ته ویلي دي چې دا ریپورت مه شیر کوئ ځکه عمران خان په جیل کې ټیک ټاک دی. دی اوس غلط ریپورت شیر کوي کچره سبا په هغه څه چل کیږي نو دی وایي چې خو مخکې نه بیمارو چونکې هغه ټیک ټاک دی، بلډ پریشر نارمل دی، هر څه دا ټیک ټاک دي. نو دا غلط ریپورت د عمران خان مشیر کوي، علیما خان دا پیغام جاری کړی دی. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټ شو، د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. والسلام.